بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. زما عزت مندو مسلمانانو، تاسو ته یو ډیر مجرب وظیفه او یو ډیر مجرب عمل بلهایم چې کله انسان وادو کی د واده نه بعد کال څه د پاسه کال یا څه کم کال پس الله رب العالمین د انسان ته اولاد ورکوي. هغه اولاد که نارینه اولاد وي یا زنانه اولاد وي، خو دغه ماشوم چې دا کم ماشوم یا ماشومه چې الله رب العالمین تا ته درکړله، اوس د دې نه بعد دا په دنیا کې زندگی تیروي. اوس انسان سره هم دا فکر وي او په دغه ماشوم باندې هم قسمه قسم امتحانات د الله رب العالمین د طرف نه په دې ماشوم یا ماشومه باندې راځي. او د دغه ماشوم چې په دنیا کې زندگی تیروي، نو د دې والدینو فضله باندې دا یو ارمان وي چې زما دا ماشوم په دنیا کې زندگی تیروي او دې غټېږي سات د ساته د هر قسمه بیماری متوجه کیدی شي، د باندې هر قسمه مصیبت او آفت راتلی شي، د باندې هر قسمه زناور یو ځای کې حمله کولی شي. نو د دغه ماشوم او د بچو د فارسه پکار دی د دغه ماشوم چې الله رب العالمین یې په دنیا کې د هر قسم آفتونو او ضررونو زناورونو اوساتي، ضرري زناورونو اوساتي او محفوظ اوساتل شي. نو د هغه ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې به سورت جاثیه ولیکي. کله چې دا ماشوم پیدا شي یا پیدا کیږي، دغه ټیم کې به سورت جاثیه نومې سورت په قرآن مجید کې دا به ولیکي او دا به راغونډه کې دا پاڼه او دا به بند کي او دا به دې ماشوم ته واچي. انشاءالله چې په دنیا کې دې څومره زندگی تیروي او څومره وخت په دنیا کې تیریږي او دقه تعویض ورسره وي، د سورت جاثیې دا لیکل ورسره وي، دی به د هر قسم مصیبتونو، آفتونو، زنري زناورو وغیره نه به دی محفوظ وساتل شي. زما عزتمندو، دغه رنګې موږ قرآني اعمال ښایو، د قرآني آیاتونه یا قرآني چې کوم دی صورتونو باره کې، نو زموږ چې د تاسو هر قسمه ضرورت دي، نو زموږ په دې چینل کې به تاسو ته هر یو څیز ملاویږي چې ستاسو د کوم څیز ضرورت نو انشاءالله د هغې په بابت کې به تاسو ته دغه قسمه اعمال ملاویږي. دویم نمبر زموږ د دې مفتی حبیب الرحمن صاحب په نوم باندې چې دا کم چینل دی، په دې کې به تاسو ته نمبر هم وي. که تاسو ته څه قسمه وظیفې ضرورت وي، هر قسمه وظیفې ضرورت وي، په دغه نمبر باندې رابطه هم کولی شئ. نورو ملګرو ته د دین په واسطه سره او د قرآن د برکته د قرآني آیاتونه وښایه چې د هغې هر قسمه مشکلي الله پاک په د هغې هغه مشکله ختم کړي. تاسو ته به هم دعاګانې کوي، موږ ته به هم دعاګانې کوي. الله پاک هم ټول آباد او خوشحاله ساته او زموږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړي او ټلی نشان ورسره ووهئ. څومره چې زموږ نوي وظایف درځي، د ټولو نه اول به انشاءالله تاسو ته درځي. نورو ملګرو ته هم دا طریقه وښایئ چې دا دینی اعمال او دا دینی طریقې هغوی ته رسي او هغې ته پیدا اخلي، نو موږ او تاسو دواړو ته به ثوابونه انشاءالله خپل عزیز رسي.